زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. هغه که تاسو سره وزي نو د تاسو په منځ کې به صرف فساد اضافه کوي او د تاسو په منځ کې به خپل وسیون دوړاو کوي او تاسو کې به فتنه او فساد تلش کوي. وفيكم سماعون لهم او په تاسو کې د هغوی جاسوسان هم دي. والله علیم بالظالمین الله تعالی ظالمون ښه پیژندي. لقد ابتغوا الفتنه من قبل دینه مخکې یا هغو تاسو کې فتنه تلاش کړې ده. وقلبوا لك الامور او تاسو ته معاملې الټا کړې دي. حتی جاء الحق وظهر امر الله وهم کارهون حتی کې حق روغللو او د الله حکم غالب شولو او هغوی په ناخواښي. اردو کې ترجمه کوم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر وہ تم میں نکل بھی جائیں تو وہ تم میں فساد ہی کا اضافہ کریں گے اور وہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑائیں گے اور تمہارے درمیان فتنہ تلاش کریں گے اور تم میں ان کے جاسوس ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. بے شک وہ اس سے پہلے بھی فتنہ اور فساد تلاش کر چکے ہیں اور معاملہ کو الٹاتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ اسے ناپسند کرتے تھے. دا پرون کوم آیتونه ایلیو پاغه کې ولو ارادوا الخروج د دې آیت لکه هغه پوتې او تفسیر دا په دې آیت کې الله رب العزت ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. الله رب العزت فرمایي چې کچېرې دغو منافقینو تاسو سره غزوه تبوک کې دی وتلې اراده کړې وای نو کم از کم دی هغه د پاره وی چې سمون تیاری کوله نو تاسو ته مو گزشتہ سبقو کې دا خبره مکړی و. دا ذکر دا د غزوه تبوک. نو غزوه تبوک چې کوم دا سن 9 هجری کې شوی دا او دا د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اخیری غزوه وا. نو په دې کې منافقینو چې کوم سردار و عبد الله بن ابی اغا اول چې کوم دا د جنگ تیاری وکړل ویلو چې زاده سره څه خو عین موقع کې چې کله مسلمانون روانګي تشول لګنی مزالیا او سره وکو نو ونه خیمون شول ته دې زده سره ناڅ نو دی خپل ملګری استنه کړل دوه خپل رسول شول. نو دا نور څوک منافقین وو دغه وقفي سره یو براتلو وای و بناوي کوله ته مو دا پریشانی دا کور مزوري پیښ شو دا نو مهرباني وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه ورک. نو گزشتہ آیتونو کې مدا خبره ویلا الله رب العزت حضور صلی الله علیه وسلم نه دغه خبرې متعلق تدا و فرمایلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کور د سینه و پکور لکه تو وکو چې د سیاسانه سره تو اجازه ورکو لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تو ته پکور وا چې اجازه نه ورکواله بیا به دغه پاته لګیدلی و اوس خو دا تو اجازه او ته ورکو او تو په سیټه پروپاګاندا شروع کی چې نبی صلی الله علیه وسلم د سقالات اجازه مو او ځون مو ته په باندې و چولو او غلط مو کړلو مو ته اجازه ورو. اوس دی آیت کې الله رب العزت فرمایي چې دغه ته د تونه اجازهات خستلو دا نه چې دغه ته عذر معقول ورپېخو بلکې دغه اول نه اراده نه و. چنانچه مفسرین لیکلي دي چې کني دغه آیت نه ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده کچېری دغه دی وتل اراده کړی وای نو هغه دی لپاره به تیاری کړی وای. نو مفسرین دي چې دا نقطه ذکر کړی دا چې ګوره دی آیت نه دا معلومه شولا چې تو ته دی ایوشي ثواب علم لويږي چې دی تو اراده وي یا کته ته یو عذر دا هغه عذر ایتو اوالنا وی تو خپل اراده کړی وی ته عذر در پیښ شي نو دا خو قابل قبول ده. کته اوالنا سره اراده نه لکه فرض کیا یو سړی دا هغه اوس سبای نه الارم ځون دا سیټ کړه نه چې شنی چې بس خو بیا ولا بیگانه خو بیا ولا شو دا سبای کوي شو موږ وګی کنه یعنی بیگانه المنځ ته داسې موډ نشته. اوس قدرت د شون شو ته دی المنځ ټیم شلو دی بارون پیښ شو. اوس دو خلکو ته یې چې مو خلکو ته ځکه ونه کړ چې بارون ډېر سخت نو د تو د پاره د بارون څه عذر نه دا ویلي چې تو اول نه اراده نه ظلم نه کوم د تو عذر به الګ معقول شي چې کله تو خپل برخه تیاری کړی هغه نه بعد څوک دا کنه ته عذر د پیښ شي نو دا شریعت کې عذر معقول ده. لکه د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ یو واقعیا دي چې مفسرین ذکر کړی دا
څه لیلة التعریس نه وته یي د تعریس کوم دا کنه دا دامي ته یي نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله په سفر باندې تللو نو لري کې به جنور کې دامي ته اروم دی پاره وو چې تا پړو به وکړلو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو سفر نه راتلو واپس کی جنا مفسرین او علماء کرام فرمایي چې کني هغه غزوه خیبر وا غزوه خیبر نه راتللو صحابه کرام ور سره دي نو لري کې ډیر سخت ستړي مزال وکړلو مسخوتان شول نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دیجو کې دامه کولک به اروم وو نو اروم دی پر صحابه کرام ستړي نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ټول سمله حضرت بلال رضی الله تعالی ډیوټي مقرره کړه چې تبه سي چالو کې چې مو بسبئی المنځ ټیم ته شي بیا وو رويخ کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې مو رويخ کوي قدرت د شوند ته بلال حبشي رضی الله عنه په خپل ډیر ستړاو نو یو ټیم پر هغه رويخ خو ځون سره زور کاش وکړلو خو اخیری غری ته خو بیر بلال رضی الله عنه عادت خو بیا ولا شو ته خو بیا ولا شو نو پیغمبر علیه السلام سره چې دوه اپرنی المیرس ترګه خطلی و نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره چک شوالو نو صحابه کرام زیاده مې سره تشویش ول حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق کریمانه تاسو ته بیانو د ترجمو کې مو ته ډیر وری روغله ته حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د عزت کې دا غصه موسی دا شی پیغمبر اسلام نه کول نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله راچک شول بلال رضی الله عنه غبرو اوس په پیغمبر اسلام مو ته جواب وای او پیغمبر اسلام ورته صرف درو فرمایلو لا تفریط فی النوم انما التفریط فی اليقظه سو کوتاهی په خوب کې نشته کوتاهی پر وخیدل کې مطلب دا شاید چې حضرت بلال یم ای چوکا ګرام نه ازګه چې خو بیا ولای نو ته ګرام نه ته مونږ شریعت هیڅ الزام نه لګي چې کله ته رويخي بیا الموز نه کوي ګونو دا ګونو نه ته خو بیا ولا شوي نو ته الموز پوت شول دا څنګه نو علماء کرام فرمایي چې کله لکه څنګه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بندوباس کړو ځون ته حضرت بلال حبشي رضی الله عنه مقرر کړو او هغه خو بیا ولا شول بس خبره خلاصه امدان منته شپې خو څوملي څون دی پاره د الارم سیټ کړه دا اراده د کړی ده چې ان شاء الله الارم څنګه بجو شي زبچګي ګل منځ ته بچو بس خبره خلاصه او کته نه الارم سیټ کای نه چوتا یای نه څنګه ته بندوباست ده بس ادا ته خو بیا ول شي دی مطلب دا شاید چې تو خپل اراده منځ ته نشته نو د شي ټیم کې تو بده جرم رچی چنانچه شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه د انګریز خلاف څوک دا کنه دی یو تحریک شروع کړو نو هغه تحریک څوک دا کنه دی انګریزانو طرف نه دی بغاوت تحریک نو شیخ الهند رحمت الله علیه دتا انګریز گرفتار کړ ته گرفتار کړلو نو مالټا ته وصول مالټا دا دی ایټلی او دی لیبیا دا ایټلی ته لیبیا مانس کې څوک دا کنه دا میډیټیرین سی یو هغه دا سمندر دا نو د دې په مانس کې یو وړه غني جزیره ده مالټا نه وتی نو هغه جزیره کې به څوک دا کنه د انګریزانو قبضه کې وخت کې د برتانیې په قبضه کې و نو برتانیې به د خطرناک قیدیان څوک دا کنه به مالټا تاوړل وری به بندول نو شیخ الهند رحمت الله علیه دای په مالټا جیل کې باند کړو نو شیخ الهند رحمت الله علیه به جمعې په ورځ کله به جمعه ورې شو نو جمعې په ورځ به څوک دا کنه دو خمس دور جامې به بدالي کې غسل به وکړلو نو کو مکونه بلان کړل او بیا به راون شو چې جمعې المنځ ته نو لوړ ولالو دی هغه ګیټه پرې به ورسېدلو دی جیل ګیټه پرې نو هغه نه باغور ستونکو سمنډر ځان وځه نشته اجازه دی جمعې المنځ ته جمعې المنځ ته نو هغه نبی رسول کله چونه تاسو وکړل چې حضرت کله خپ یېږي ځل منځ ته نه پریږدي اجازه ته جیل نه چوک بار پریږدي او تا غنه باوجود کوم دا کنه مکمل تیاری وکي او روان شي بیا جیل نه ته ورستان هغه ته ویل چې ان شاء الله ته موتا پاتې نه نه پریږدي خو زه خپل برخه واس کوم قیامت پرې چې الله رب العزت مونږ ته پوسو کې ته توي جمعې المنځ نه کړ نو زه به ته وزر پیش کړم یا رب العزت مو خپل برخه تیاری کړو مکمل او ته اوس نه پریږدول نو مو خپل برخه زاخه چې کومه خپل افیشنسي دې زه غو الله رب العزت توخه کړ موت یې راي کړل نو اندان منا تو ته دی یو اوزر ایتو الا قبلیږي چې کله ته خپل برخه همت وکي نه خلک ګوره غربت هغه شي سوالونه کوي نو ګوره دا غربت سکون دا کنه دا الا ایتو دی پر اوزر معقول ده چې تو خپل همت کړی ته خپل همت کوي مهنت مزدوري کوي سوي چګيږي خپل برخه ته سي اړې ته سي مهنت مزدوري دی پر ته مزدوري نشي ملو بیا الله رب العزت ته هیلپ کوي او کته سکون دا کور کې پروت نن سبا ار سړي نه پختم نه بیروزګاری ده بیروزګاری څنګه ده ورته ته چې کوي نه چې خدای کاونه نه چې شنه کوي خو بیروزګاری خو خود ده نو خپل همت کا خپل کور نه ورپسې وځه الله رب العزت یو کې انده فرمایي ولو اراد الخروج لعدوا له عده کچيري دا هو اراده
دی وتلی کړي وای نو چې تیاری به وته کړي دا بل آیت کې الله رب العزت فرمایي چې لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا د څټ آیت کې الله رب العزت پیغمبر اسلام ته دا فرمایلی و چې دغه ته اجازه تو ته ورکول نه وکور دي چې الله رب العزت فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کته اجازه نه ورکړه وا کنه نه ورکړه د سره دغه لوړ وا دغه تل بیا نقصان نه خلینو دا د یو شریر قوم دا چې ما زادوکم الا خبالا دغه بو سوی د فساد او شر نه بل کور بنه ولا اوزاو خلالکم دي تاسو مانځ کې به ووس په دوړاو کولی دي چې علماء کرام د ووس په دوړاو کولی متعلق فرمایلی چې دا کنایه ده اشاره د دې طرف ته څه کني دغه به تاسو کې شیطانه کوله د ووس په دوړاو کول دا اشاره ده شیطانه نه چغل خورای نه چې تاسو صحابه کرام مانځ کې به چغل خورای و خبره به بل توړلې بل ولا به بل توړله څنګه دي چې دا څه ډاران د منه د پیسو تر غل دا د مول غنیمت پسې راغله یو بل ته بیا دا خبره کولی الټا به صحابه کرام خپل منځو کې جنگولي وای پیغمبر اسلام ته فرمایي چې کدا د سره تلای وفيكم سمعون لهم دغه جاسوسونه تاسو کې درکې مطلب دا شایشولو چې کني دغه خپل جاسوسون ځنه علماء کرام فرمایي چې سمعون لهم مطلب دا دا چې ځنه دسي کمزوري ایمان ولا خلق ورکیو چې دغه په خبرو کې برو راتلو نو د سمعون لهم نه مراد دا غده چې کني تاسو کې ځنه خلق دسي دي چې هغه دغه په خبرې کې روشي دغه ته شیطانې میتنی وکي نو هغه کمزوري دي نو بیا هغه خبره ومني دبل آیت کې الله رب العزت فرمایي چې لقد بتغوا الفتنه من قبل دینه مخکیا دغه اندان منافقتنی او فساد لټولې دي صرف غزوه تبوک نه دغه مخکې نه دسي چنانچه مفسرین فرمایي چې دغه اشاره غزوه احد طرف ته ده غزوه احد کې اندغه عبد الله بن ابي منافق دي جون سره څکوندا کسون وبسلو 300 کسون ور سراو هغه تبوت للو او غزوه احد ته مدینه ووتلو لګنی مزالي وکړل وغه کې پیغمبر اسلام ته دا عذر ونی ولو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مو دا مشوره دي کړی و چې دا جنگ به مدینه کې نه کو او ته لګیای احد میدان ته وروزي لہذا مو مشوره دونه منل زده سره نه فورا خپل کسونه رستانه کړل رستانه د کیای دي چالو دی حواله نه انکار کوي شو خو صحابه کرام کی بدلی پیدا کولې دي پارا دي دا کور وکړو چاوال ور سره شو 300 کسون دي سره وسوا په مسلمانون نو دا څکل لوړلو نو یو هدا پر مزالي وکړلو مسلمانون خوشول چې ان شاء الله زر کسون هم وایو एकदम دي ته 300 کسون نو بالکل مسلمان غریبونه وسو پوت شول نو هغه لګو پرشر مسلمانانو باندې زیات راغلل چې موږ 300 نورا کام شو وې دي مقصد انداو چې دا مسلمان پرشرایز کی دا وډل شي او دا جنگ کې شکست وخوري نو بهرحال الله رب العزت دې طرف ته اشاره کوي چې لقد بتغوا الفتنه من قبل دینه مخکیا دغه اندسه فساد او شر پهلو کړه الله د مونږ ته نیکه مان توفیق نصیب کړه